څنګه چې حکومت یو پالیسي باقاعده ورکړې ده چې یاره پروس کال ماشومان یې مفت پاس کړي مخکې کلاسونو ته دا ځل چې دی نو هغې حالات لږ یو ښه شوي دي او د دې حوالې سره هغه امتحان چې دی د هغې هغه ټایم چې دی هغه شارټ کو نو شارټ کول دپاره هغوی یو فارموله جوړه کړه چې یاره په لسم کې به کم از کم 3 پیپرې وي هغه آپشنل لازمي مضامین به پکې نه وي مطلب که د ساينس یو الګ دی نو د هغه به فزیکس کیمستري بایولوژي او میتھس جرنل چې کوم دی یا میتھس چې کوم دی دا به د هغه آپشنل پیپرې وي لازمي پیپرې چې دي نو د دې امتحان به هغه ماشوم نه ورکوي خو دا د هغه ماشوم دپاره دی چې کم فرش سټوډنټ دی تازه سټوډنټ دی اوس په کلاس کې دی نو دا بیا د هغې د مارکس هغه دغه چې دی کیلکولیشن چې کوم دی یعنې دا 4 پیپرې چې دي د دې دا مارکس چې دي د دې به اوسط هغه راوباسي او کم چې د لازمي پیپرې دي په هغې باندې به اپلای کړي د ده به یو خاص ټوټل راوځي او دغه ټوټل که تاسو ته یاد وي نو پروس کال ماشومان مفت مخکې کلاس ته تلي نو د ده دا ټوټل چې دی د هغه 9 سره به دا به ډبل شي نو داسې به د ده ټوټل مارکس راوځي د دې نه علاوه په 10 تاریخ په 10 جولای چې زموږ دا کم ایگزام شروع شي د 19 جولای پورې به وي او د 19 نه مخکې چې دی بیا د اختر چټیانې دي نو په دې منځ کې وقفه ده بیا مونږ په 27 جولای باندې بل ایگزام یې خیر د هغې دپاره هم زموږ تیاری چې دی بالکل په هر حوالې سره کمپلیټ دی په 27 جولای چې کوم ایگزام شروع شي نو هغه به د 3 جولای پورې هغه ایگزام چې دی د 3 اګست پورې به هغه ایگزام وي هغه به هم دغه فارموله وي چې کومه مطلب د انټر او د میټرک ده په هغې کې به هم آپشنل سبجیکټ وي چې پیپرې وي او لازمي چې دي هغه به تسکپ وي د دې نه علاوه بیا د هغې سره یو ورکوټی ایگزام موږ بل یخی دی خو دا د هغه ماشومان دپاره موږ یخی دی چې یاره کم ماشومان امپرومنټ کړی دی یا هغو ریال دي یا فیل شوي دي او د هغوی پیپرې دي نو هغه به د خپلې پیپرې دا کمې لازمي پیپرې چې دي دی کې صرف موږ هغه یخي دي د 4 تاریخ نه شاته 4 ورځې ایگزام دی هغه به هغه خپلې هغه ټولې پیپرې چې دي هغه به هلته ورکړي خو یو داسې ماشوم دی چې هغه امپرومنټ کړی دی د ټول پارټ دپاره نو هغه به د خپل آپشنل کم چې پیپرې دي فزیکس دی کیمستري ده بایو ده هغه به د عام هلکانو کم چې فرش سټوډنټس دي او د هغو پیپرې دي نو د هغو سره به دی د خپلې پیپرې ورکوي باقي د ده د ایگزام به یو خاص مطلب چې د ده د ټایم به یو خاص اوږد وي که د ده د فرست ایئر کې بالفرض امپرومنټ دپاره دغه کړی یا په فرست ایئر کې د ده څه پیپر فیل وي نو دی به د فرست ایئر د 27 تاریخ نه چې کوم ایگزام شروع کېږي دی به په هغې کې خپلې پیپرې کور کوي باقي چې د ده کمې لازمي پیپرې پاتې شي چې د هغې دپاره هم د اپلای کړي ده او هغه د هغه پارټ یا د فسټ پارټ دی یا سیکنډ پارټ دی هغه د هغې حصه ده نو هغه به د 4 تاریخ نه چې اخوا کوم ایگزام شروع کېږي هغه به په هغې کې هغه خپلې پیپرې چې دي په هغې کې ورکړي نو زما په خپل خیال باندې څه داسې پیچیدګي چې څه ته ویلی شي مونږ کوشش کړی دی چې اټم ټیبل په داسې دغه جوړ کړو چې هغې ته پیچیدګي نه د دې نه علاوه چې کوم نمبر سلپ دته مونږ لیږلی دی د بورډ د طرف نه نو په هغې کې د ده ټول شیډیول چې دی نو هغه باقاعده پروت دی نو څه قسمه کنفیوژن باندې بیا هم څه کنفیوژن وي نو زما موبایل نمبر هم آن وي او هر ټایم آن وي او کنټرولر صاحب هم آن وي بورډ کې مونږ ټول دې لپاره ناست وي چې چاته سم مسله وي نو مونږ سره دې رابطه کوي ګورمنټ دا فیصله وکړه چې یاره پریکټیکل چې دي نو د دې امتحان به نه وي خو د هغې د مارکس اخیستو چې د څونه پورې خبره ده نو په هغې کې یو فارموله ده چې یاره 5 مارکس چې کوم دي بالکل 10 مارکس دي د پریکټیکل د 10th خبره زه کومه 50% مارکس چې دي نو دا به دته مفت میلاویږي 15% مارکس چې کوم دي باقي پاتې شو نو هغه به د تیوري باندې بیس کوي نو د تیوري موږ به دغه راوباسو او هغې به د ټوټل مارکس به د پریکټیکل راوځي او هغه به د هغه ټوټل سره جمع شي